الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال الله تعالى في مقام آخر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتهاء واجب القدر والاحترام معزز السامعين. دا دنیا دار الابتلاء او دار الامتحان ده. په دې دنیا کې الله تعالی انسانان پیدا کړی دي، د دوی انسانانو امتحان او ازمایش دا خامخا الله تعالی اخلي. د کوم آیت کریمه ما تاسو په مخ کې تلاوت کړلو، په دې کې الله تعالی مؤکد طریقې سره فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، مونږه خامخا ضرور بضرور امتحان او ازمائش کو په تاسو باندې. یو بل ځکه الله تعالی فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، آیا خلق دا ګمان کوي چې مونږه صرف آمنا یایو او مونږه ایمان راوړه ده، نو په دې خبرې باندې به دغه خلک آیا پرېږدولی شي؟ نه، الله تعالی فرمایي چې ما انسانان پیدا کړي دي، د دوی انسانانو زه خامخا ازمایش او امتحانات کوم، په دوی باندې زه ازمایش او امتحانات راولم. بغیر ازمایشه بغیر امتحانه یو کس هم په دې دنیا کې هغه نشي پاتې کېدلی. نو ځکه دغه دنیا دار الابتلاء او دار الامتحان ده. خو لیکن امتحان اخستلو طریقې هغه دوی دي، خو په دې باندې هم ځان پیاول پکار دي چې الله تعالی یو انسان باندې ازمایش او امتحانات راولي. نعوذ بالله د دې دا مطلب چې الله تعالی د دې انسان متعلق علم نو الله تعالی ځکه د انسان باندې امتحانات او ازمایش راولي. نه، د دې خبرې مطلب دا ده چې کله یو انسان باندې امتحانات او ازمایش رسي، هغه یو درو وجو نه رسي. اوله وجه چې کله یو انسان باندې امتحان او ازمایش رسي، هغه په دې بنیاد باندې چې انسان ته د خپل ځان هم پته ولګي چې آیا زه دغه کار کوم
دا کار صحیح کار دا او که غلط کار دا. او دویمه وجه چې انسان باندې امتحانات او ازمایش راځي هغه په دې بنیاد باندې چې خلکو ته هم ظاهر شي چې آیا دغه انسان صحیح کار کوي او که غلط کار کوي. او دریمه وجه چې انسان باندې ازمایش او امتحانات راځي هغه په دې بنیاد باندې چې دغه انسان بیا سبا قیامت په ورځ الله تعالی ته دا عذر پیش نکړي چې خدایا دومره لویه زندګۍ او دومره لوی عمر تا ما ته راکړو، کم از کم یو امتحان او ازمایش خو تا ما باندې کړی وای چې آیا زه تا خبره منم او که نه منم. نو د دې وجې نه دغه امتحانات او ازمایش دا په انسان باندې خامخا راځي. خو دې دپاره الله تعالی یو دوی سلسلې هغه مقرر کړي دي. یو ته ویلی شي سلسله د انعاماتو او بلې ته ویلی شي سلسله د مصایبو. کله کله داسې وي چې یو انسان باندې امتحان او ازمایش راځي په داسې طریقې سره چې انسان ته الله تعالی ډېر زیات مال او دولت ورکړي، هر قسمه انعامات د انسان ته الله تعالی ورکړي. نو په دې ټیم کې هم دغه انسان په امتحان او ازمایش کې ده چې آیا دغه انسان په دغه انعاماتو او په دغه اشیاو باندې نظر کوي او که الله تعالی طرف ته نظر کوي. که چېرې دغه انسان الله تعالی طرف ته نظر کوي چې خدایا د څومره انعامات ما سره رسره دي دا اتا طرف نه دي، ته ورکوونکه ذات هم یې او اخیستونکه ذات هم یې، نو زه تا شکریاد کوم، زه تا شکرګزار بنده یم. نو دغه انسان بیا په دې ټیم کې په دغه امتحان کې کامیاب او فلاح ده. کله کله داسې وي چې یو انسان باندې امتحان او ازمایش راځي په داسې طریقې سره الله تعالی انسان باندې مختلفو طریقو سره مختلفو شکلونو سره انسان باندې مصائب او تکلیف او غمونه ور باندې راولي. نو په دې ټیم کې هم دغه انسان په امتحان او ازمایش کې ده چې آیا دغه انسان په دې تکلیفو باندې صبر کوي او که جزع فضا کوي. زما عزتمندو علماء کرام فرمایي چې په دې دنیا کې زیات نه زیات امتحانات او ازمایش چې انسان باندې راځي هغه د غمونو او مصیبتونو ولا راځي. هغوی وجه هم دغه ذکر کړې ده چې کله حضرت آدم علیه السلام جسد خاکی الله تعالی تیار کړلو، نو خاوره او اوبه دا سره مکس یعنی ګډې وډې کړلې. نو په دې خاورې باندې نو دغه خاوره په دې اوبو کې 40 وریځو پرې پراته وه. بیا په دې خاورې باندې 40 وریځې باران وشولو او په دغه 40 وریځو کې یوه کامه 40 وریځې یعنی 39 دن په دغه خاورې باندې د غمونو او مصیبتونو تکلیفونو ولا باران وشولو او صرف یوه ورځ په دې خاورې باندې د راحت او خوشحالۍ ولا باران وشولو. نو دینه هم معلومیږي چې دغه دنیا د خوشحالۍ دنیا نه ده، دغه دنیا د غمونو دنیا ده، دغه دنیا د مصیبتونو دنیا ده. نو دې د وجې نه په دې دنیا کې انسان باندې امتحانات او ازمایش راځي هغه د تکلیفونو او مصیبتونو په صورت کې راځي. هغه بیا مختلف صورتونو سره الله تعالی انسان باندې ازمایش او امتحانات راولي. کله کله داسې وي چې انسان باندې الله تعالی امتحان او ازمایش کوي په داسې طریقې سره الله تعالی د انسان باندې د دشمن خوف او ویره مسلط کړي. نو په دې ټیم کې هم دغه انسان په امتحان او ازمایش کې ده چې آیا دغه انسان په خپلو وسایلو باندې نظر کوي او که الله تعالی طرف ته نظر کوي. که چېرې دغه انسان الله تعالی طرف ته نظر کوي ان تنصروا الله ینصرکم، نو ته د الله تعالی امداد کوه، الله تعالی به اتا امداد کوي. د دې خبرې دا مطلب نه ده چې ته الله تعالی امداد کوه یعنی الله تعالی سره ته مرسته کوه، بلکې د دې خبرې مطلب دا ده چې ته د الله تعالی دین باندې ثابت قدم شه، د الله تعالی دین مدد وکړه، نو الله تعالی به اتا مدد کوي. کله کله داسې وي چې انسان باندې امتحان او ازمایش راځي
په داسې طریقې سره چې انسان باندې الله تعالی لوږه فقیرۍ او غریبۍ مسلطه کړي. نو په دې ټیم کې هم دغه انسان په امتحان او ازمایش کې ده چې آیا دغه انسان په دې غریبۍ باندې صبر کوي او که جزع فزع کوي. جزع فزع مطلب څه؟ د دې مطلب دا ده چې کله یو انسان باندې تکلیف او مصیبت راشي نو دغه انسان په دې تکلیف ټیم کې داسې قسمه الفاظ استعمال کړي چې اے خدایا د مصیبتونو تکلیفونو ته یو ځل دلیم فلانکی سړی ته دا دومره زیات مال ورکړی ده، فلانکی سړی ته د سکون ولا زندګۍ ورکړې ده، فلانکی سړی ته د راحت ولا زندګۍ ورکړې ده. د دنیا څومره غمونه دي دا تا ما د پر انتخاب کړی ده، د څومره غمونه دي دا تا ما باندې مسلط کړي. نو داسې قسمه الفاظ د تکلیف په ټیم کې استعمالول د تیلی شي جزع فزع. نو داسې قسمه الفاظ تکلیف په ټیم کې چا استعمال کړلو نو دغه انسان به په دې امتحان او ازمایش کې ناکام او فیل ده. او که بیا یو انسان په خپل غریبۍ باندې یا مصیبتونو باندې صبر کوي نو په دې صبر باندې به انسان الله تعالی ته اجر او ثواب ورکوي. انسان باندې تکلیف او مصیبتونه راځي نو دا څه حکمت نه خالی نه دي. په دې کې خامخا انسان د پر یو حکمت پروت ده. حکیم الامت حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمای څکله دنیا کې یو انسان باندې تکلیف او مصیبتونه راشي هغه کې بعض خلک هغه دغه دماغ په دې ټیم کې بیا کار نه کوي، عجیبه قسمه الفاظ استعمالوي. هغه د دې مثال یو داسې پیش کړی ده چې مثلا یو مشروم ده هغه په خپل خوب بادو باندې نه پیږي، هغه ته یو بیماری لاحقه شوه یعنی وادنه ور باندې راوختله او دغه دنه بغیر اپریشنه دغه دنه نه خکېږي. نو والدین یعنی مور پلار او یا کور ولا یو سرپرست دغه مشروم ډاکټر ته بوزي دغه دنې اپریشن ورته کوي. نو اپریشن ټیم کې ډاکټر بلیډ وغیرہ کله راواخلي نو مشروم په دغه ټیم کې دغه سوچ کوي چې دغه ډاکټر هم ما سره ظلم کوي او د خپل والدین یا سرپرست هم سره ظلم کوي. خو هغه په ذهن کې دا خبره یا نه وي موجوده چې د یو معمولي غوندې تکلیف ته که دا زه برداشت کوم نو دینه بعد کې ماته یوه راحت ولا زندګۍ هغه مخې ته رسي. نو حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې موږ تاسو کې بعض خلک چې هغوی باندې کله تکلیف او مصیبتونه راشي هغوی بیا دماغ کار نه کوي، هغوی بیا په دې ټیم کې عجیبه قسمه الفاظ استعمالوي. خو لیکن په دې کې ورته یو حکمت پروت ده، هغه دا ده چې الله تعالی خپل بنده ته تکلیف او مصیبت نه ورکوي، خو لیکن چې ورکوي هغه کې څه حکمت وي هغه دا چې دغه انسان دپاره د رفع درجات ذریعه وي یا د ګناهونو دپاره یوه کفاره وي ورته. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث قدسي ده چې الله تعالی په خپله باندې فرمایي چې کله یو انسان ته زه یوه مرتبه یو مقام منتخب کړم چې زه د انسان ته دغه مقام او مرتبه ورکوم، خو لیکن د انسان سره په عملنامې کې دومره زیات ګناهونه وي چې هغه ګناهونو په وجه باندې دغه انسان هغه مقام او مرتبې ته نشي رسېدلی. نو زه بیا داسې وکړم چې د انسان باندې یوه بیمارۍ مسلط کړم چې دغه بیمارۍ باندې دغه انسان صبر وکړي، هغه صبر په وجه باندې زه دې ګناهونه معاف کړم نو کوم مقام او مرتبه دې ته لیکلې شوي ده هغه مقام او مرتبې ته دغه انسان زه ورسم. که بیا هم دغه انسان په دې تکلیف باندې ګناهونه معاف نه شولو نور هم زیات ګناهونه هغه مقام او مرتبې ته نه شو رسېدلی، الله تعالی فرمایي چې د انسان باندې زه بیا یو بل مصیبت هغه مسلط کړم. هغه دا چې د انسان باندې زه یو رشته دار ورته وفات کړم، مور پلار ورته وفات کړم، بچی ورته وفات کړم. په دې باندې دغه انسان صبر وکړي، صبر په وجه باندې دې زه ګناهونه معاف کړم نو کوم مقام او مرتبه ورته لیکلې ده هغه مقام مرتبې ته یې ورسم. که بیا هم دې سره دې ګناهونه معاف نه شولو الله تعالی فرمایي چې د انسان باندې بیا زه په خپله باندې مرګ مسلط کړم، د مرګ سختۍ ور باندې مسلط کړم. علماء کرام فرمایي چې مرګ ادنا سختۍ دا دومره ده چې یو انسان باندې 100 کسان یعنی 100 کسان
سره د تورو په دغه انسان باندې ودرېږي او دغه سل کسان د خپلو تورو ګزرونه په دې انسان باندې شروع کړي، د دې څومره درد او تکلیف انسان ته محسوسېږي، دومره درد او تکلیف دا د ادنا مرګ سختۍ ده. الله تعالی فرمایي چې د انسان باندې به زه د مرګ سختۍ مسلطه کړم. که دې سره هم دې ګناهونه معاف شو خو ټیک ده، که ګناهونه یې معاف نه شولو یو بل تکلیف یو بل مصیبت ورباندې مسلط کړم، هغه دا څه قبر عذاب یا نکیر منکر ولا سختۍ ورباندې مسلط کړم. که دې سره دې ګناهونه معاف شو خو ټیک ده، که معاف نه شولو دې باندې زه یو بل مصیبت هغه مسلط کړم، هغه ته ویلی شي پل صراط. د پل صراط ولا سختۍ د انسان باندې زه بیا مسلط کړم. علماء کرام فرمایي چې پل صراط دا په جهنم باندې یو پل ده او بیا په دې پل صراط کې مختلف قسمه پټکونه یعنی چیک پوسټ دي. د دې مثال په دنیا کې دا شی ده چې کله یو عمده شهر ته یو مخصوص علاقې ته کله خلک داخليږي، هغې نه مخکې د آرمي ولا چیک پوسټ یا پټکونه لګېدلي وي او په دې ځای کې هر یو انسان والا CNC یعنې د شناختي کارت ونکسي. دغه شناختي کارت لیدنې مقصد څه ده؟ د دې مقصد دا ده که چېرې دغه انسان خطرناک وي یا دغه انسان څه جرم کړی وي یا دغه انسان باندې حکومت طرفه نه څه سزا مقرره وي، نو دغه انسان په دې ټیم کې په دغه چیک پوسټ باندې فوراً پکړ کړي، مخ ته یې نه پرېږدي. همدارنګه پل صراط باندې هم مختلف قسمه پټکونه چیک پوسټ دي. د رشتہ دارانو حقوق متعلق تپوس به درنه کېږي چې آیا دغه حقوق ته صحیح طریقې سره ادا کړي دي او که نه دي ادا کړي. که صحیح طریقې سره د ادا کړي وي خو ټیک ته مخ ته به لاړ شي، مخ ته یو بل تپوس به درنه کېږي د دیندارۍ متعلق چې دغه زندګۍ ده په دیندارۍ سره تېره کړې ده او که بدکارۍ سره تېره کړې ده. همدارنګه د الله تعالی احکامو متعلق تپوس به درنه کېږي چې آیا د الله تعالی احکامو صحیح طریقې سره دغه پلاو کړی ده او که دغه خلاف ورزي دې کړې ده. نو الله تعالی فرمایي چې زه انسان باندې بیا د پل صراط والا سختۍ مسلط کړم. که دې سره هم دې ګناهونه معاف شو خو ټیک ده، که ګناهونه یې معاف نه شولو نو زه بیا دې باندې یو بل تکلیف مسلط کړم، هغه دا چې زه فرشتو ته دا حکم وکړم چې دغه انسان جهنم ته واچوئ. زما عزتمندو جهنم ته کفار هم اچولی شي، مسلمانان هم اچولی شي، خو لیکن دوی کې فرق دومره ده. د دې مثال په دنیا کې دا شی ده چې یو زرګر ده هغه اور بل کي، په دې اور کې سکروټې هم اچوي او سونا هم ورکې اچوي. سکروټې دې دپاره اچوي دغه سکروټو سره اور تیز کي او سونا دې دپاره اچوي د سونې باندې کومه خیره ده دغه خیره اور ذرې سره ختم کړي. همدارنګې جهنم ته کفار او مسلمانان دواړه اچولی شي، خو لیکن کفار د اور تیزونې دپاره اچولی شي او مسلمانان دې دپاره اچوي چې دوی باندې د ګناهونو ولا کومه خیره ده هغه خیره ونه ختمه کړي. نو کله دغه انسان په دې جهنم کې دغه ټولو ګناهونو نه صفا شي، هغه نه بعد دغه انسان الله تعالی بیا جهنم نه راوبسي. کوم مقام او مرتبه یې دې ته لیکلې ده هغه مقام او مرتبې ته دغه انسان بیا داخل. زما عزتمندو خبرې مطلب مداو چې ما او تا باندې خامخا په دې دنیا کې ازمایش او امتحانات راځي. قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ په دې باندې علماء کرام پوهېږي چې په دې کې واو هم تاکید دپاره ده او لام هم تاکید دپاره ده او صيغه د جمع دا هم تاکید دپاره ده او کوم ضمیر هم دا تاکید دپاره ده. څلور قسمه تاکیدات الله تعالی په دې آیات کې ذکر کړو چې خامخا ضرور به مو تاسو باندې امتحانات او ازمایش کو. زما عزتمندو دغه امتحانات او ازمایش چې انسان باندې راځي په دې باندې الله تعالی ته څه فایده او نقصان نه ملويږي، خو لیکن څه فایده او نقصان څه ملويږي هغه ما او تا ته دي. نو الله تعالی دغه ازمایش او امتحانات ما او تا دپاره دغه یو فایدې یعنې رفع درجات یا د ګناهونو کفارې دپاره دغه امتحانات او ازمایش ما او تا باندې راولي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای
څکله یو انسان ته یو تکلیف او مصیبت ورسیږي نو دغه تکلیف او مصیبت د انسان لپاره خیر او خیر ده. ليس ذلك لاحد الا لمؤمن. دغه خیر صرف او صرف مؤمن لپاره ده. د دې تفصیل نبی علیہ السلام مخته په خپل باندې کوي ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له. کچری انسان ته خوشالي ورسېدله په دې خوشالي باندې دغه انسان د الله تعالی شکریا ادا کړله، په دې شکر ادا کولو باندې هم الله تعالی د انسان ته اجر او ثواب ورکوي. او بیا نبی علیہ السلام فرمای وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له. کچری انسان ته یو تکلیف او مصیبت ورسېدلو په دې باندې دغه انسان صبر وکي نو په دې صبر باندې هم الله تعالی د انسان ته اجر او ثواب ورکوي. ترتیب پرې حتی الشوکة یشاکها. نبی علیہ السلام فرمایي چې انسان په جسم کې یو معمولی غوندې ځغای هم ناوځي، د دې څومره درد او تکلیف انسان ته محسوسېږي په دې باندې هم الله تعالی انسان ته اجر او ثواب ورکوي. یو بل روایت کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. نبی علیہ السلام فرمایي چې انسان ته تکلیف او مصیبت ورسېدلو چاہے اغا غم وي که حزن وي، تر دې پورې چې انسان زړه ته لږ وخت پرې معمولی غوندې هم تکلیف راغلو په دې باندې هم الله تعالی انسان ته اجر او ثواب ورکوي. نو دا اجر او ثواب انسان ته اله ملويږي څکله انسان په دې باندې صبر کوي. الله تعالی فرمای انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابرین خلق ته الله تعالی اجر او ثواب ورکوي هو بغیر حساب، بغیر حساب. زما عزتمندو عرض مدا کولو سمو تاسو باندې په دې دنیا کې خامخا ازمایش او امتحانات راځي. بغیر ازمایشه بغیر امتحانه یو انسان هم په دې دنیا کې نشي پاتې کېدلی. چا باندې د خوشحالۍ په صورت کې راځي او چا باندې د غم په صورت کې راځي، خو لیکن مو تاسو ته پکار دادي ته په خوشحالۍ باندې یا هر حالت باندې د الله تعالی شکریا ادا کو او غم باندې د صبر کو. داسې قسمه الفاظ نه استعمالو چې هغه باندې الله تعالی خفه کېږي. الله تعالی د متبدي باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.